د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده کنه د جواب راکې راته هغه مولا صاحب هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي ولو که شکل دی او زمیندار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي دغه شی باندې شیخ القرآني مشر موي دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی الله شیخ خط هغه چاته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي الله تعالی هغه کې نورانیت اچي دا حدیث خپل یو نور دی یو خاص دی یو زینت دی زما معززو هغه څوک چې دی میلاد ته بدعت او ناروا وایي هغه مولانا تاسو کا چې د جمعې ورځ خاوند د عظمت ده کنه د تاسو په پوهیږي عظمت ده کنه تاسو ورته چوټیانې د دکان کوي کنه کوي پاره کې دی ورسته د شرافت او د بهترۍ په نظر ګوري کنه ګوري بخاری شریف حدیث دی علت د عظمت څه شه دی لأن فيه خلق آدم پدې کې د آدم علی السلام پیدایش شوی دی د جمعې د ورځې د عظمت بنیادی علت د حضرت آدم علی السلام پیدایش دی د آدم علی السلام چې د الله یو بهترین نبی دی علیه السلام د پیدایش دا ورځ سبب د بهترۍ د ورځې وګرځیده که ونه ګرځیده چې رحمت للعالمین د دې میاشتې په 12 یا په 9 اختلاف روایت دې میاشت کې دنیا ته راغی دغه شپې دغه ورځې دغه میاشت ته به شرافت ورکوي که نه به ورکوي ورته نه پوهېږم چې دې خلکو ته د چا ستنې وهلې شوي دا چې په خوله کلمه ده دا دننه یهودي ولې جوړېږي پکار دا خو محمدي دی دا دعوه د اسلام لري یو امی سړی یو جت سړی ستا مقتدي ستا د کلي چې نه عالم دی نه قاری دی اسی د صلحاو سره تعلق دی الله دا هغه په زړه کې د نیکۍ یو شوق را پورته کوي هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یاد باندې یو دیګ قرباني دو قرباني لس قرباني خرچه کوي ستا دومره کمزوري ایمان دی چې ته د تافرین قدر وایي یو روپۍ خرچه د محمد عربي په میلاد خو نشي کولی دا هغه په یاد باندې خو یو روپۍ نشي قربانولی خو هغه څوک چې هغه دا قرباني ورکوي هغه ته تسلي قدر نشي ورکولی هغه زړه توری کوي د دې عمل نه صاحبان دې خانه چې دا کور د چا دی الله دې د برکتونو د رحمتونو نه ډک کړي امین وایي تاسو بغیر د علم او شریعت یو طرف ته کېږدئ د عقل نه لږ کار واخلئ غیږونه باندې کړي دي علما او صلحای را جمع کړي دي د قران عظیم شان تلاوت ابتدا کې شوی دی ناتخوانی ذکر ورپسې شوی دی د علما او بیان او شروع دی په اخر کې صدقات تقسیمېږي پدې کې ناروا کوم عمل شوی دی هغه مونږ طرف وګورئ کې څه ستور کې ناروا عمل د ډیرو نیکیو مجموعه چې په یو ځای کې راغونډه شي نو دا بدعت جوړیږي بیا دې عوامو ته تسلی ورکول پکار دي د وخت علماء ته پکار دي داسې جامعو ته نه نوځي نه چې علما عوام ته ځان نظر توريږي دا عوام دي لیکن به ضرور کمزوري وي مولانا صرف ستا دعوه د شیخ خد ده رانه نوځه دې مجلس ته کېنه چې کی کمزوري هغه ته دفع کا ستا دا وظیفه ده د رحمت للعالمین دا کردار نه دی چې هغه د خلکو نه تختی او پټیږي او اصلاح نه کوي دعوه د وراثت د چې د رسول الله وارث يم چې د رسول الله وارث هغه په هر ځای کې بدکاری ختمه کړې ده نیکاری راوستې ده چې د رسول الله مبارک وارث راشه دی مجلس کې خلاف شریعت کار مونږ ته توخایا چې دی او خدا تبع اول اعلان کې زبستا سره ودریګم لا پر لا باندې تا دعوه حنفیت دا زما دعوه حنفیت دا ستا دعوه اهل سنت دا زما دعوه اهل سنت دا نتا د وهابیت جنډو چته کړي نما د وهابیت جنډو چته کړي بیا مخالفت د کومه مسلې ده پمنځ کې بهرحال افسوس صد افسوس پدا سے خلقو چې هغه ته نسبت د علم کیږي او هغه بیا داسې چې خیر د جلسه وکړو جمعات کې وکړه خدا مناسب پکې مرا والا دی مناسب کې څه چل دی حق وای پتا حق بدشي دا حق اوریدل نشي کولای دغه سخت خبره ده داسې مواضیع هم راغلي دي چې زما او ستا شرکت په یو مسجد کې راغلی او د مسجد په یو دروازه زه راننوتم په دویمه ته تښتېدلی خو ناست به وي په هغه موضوع کې کنه داسې جلسې راغلي دي
چې جلسې ته زمانه نه وتلو په هغه دروازه ستا تختېدلو هغه ځای کې به ناست وي که نه خلاف شریعت که زما یوه ذره زما په مکالمو زما په کیسټو کې 900 کیسټې زما د بیان بازار کې خرڅېږي یوه واخله هغې کې خلاف د اهلسنت جزیه پیدا که نه شته ضد مه کوه عناد مه کوه نقطه پیدا که چې یاره د غلام حضرت ملا صاحب دا خبره د اهلسنت د دې کتاب خلاف ده او یا به زه پیدا کم درکې ستا د شرع قائد په درس کې طالبان ما ته راځي او هغوی ما ته څه خبره کوي وی مولانا صاحب وایي چې دا 2 او 3 ډلې چې جوړېږي دا د ټول امت کې یهودیان او عیسویان چې ټول راغونډ کړي نو دا پکې جوړېږي او زمونږ امت کې چې څومره وابیان دي او شیګان دي دا ټول اهل سنت دي ستا خو دغه عقیده ده راشه زه دې عقیده در وښیم تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلایې ته اوسه پورې په دې نه پوهېږي ته شیعه ته اهل سنت وایې ته وهابي ته اهل سنت وایې دعوه کې زه حنفي یم ستا د حنفیت فتاوا شامي په 3 جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی ته ورته اهل سنت وایې ورشئ سبا ته ورشئ یو کس ورته کښېنئ دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دی او اسی دعوه د دیوبند مه کوه د دیوبند په لارم نه روان د دیوبند جماعت او فیصله دا ده چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعدار چې کوم دی دا د خوارجو جماعت دی عقاید علماء دیوبند لیکلي فتاوا علماء دیوبند لیکلي نحن نفتي في حقهم بما افتى به الشامي نوابیانو متعلق زمون دغه فتوا ده کومه فتوا چې علامه شامي ورکړې ده علامه شامي په 3 جلد کتاب البغاة والخوارج د شامي کې خوارج ګڼلي دي تورته خوارج نه وای تورته اهل سنت وای ستا دغه عقیده ده نو زما چیلنج دی بیا چیلنج دی چې نرشي زمونږ د سیفیانو او دا اخوندزاده پیر چې خراساني پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک په ذات کې یو د شریعت مخالف جرح پیدا کوي داسې ځای پیدا کوي افوا پسې مه ځئ څو خبرې رانه تېزې وشوې الله نه عفو غواړم الله دې وکړي چې د دغې ملا د اصلاح ذریعه وګرځوي دې ته ضرورت نشته خو زما اصلي ناامیدي او ګیله په دې باندې راشي چې ته نرشه زما مقتدیانو کې دومره مخلصین پیدا کا چې ستا په محبت باندې 3 او 4 دیګه پاخه کی چې زما شیخ صاحب راضي او زه له قرباني ورکوم صدقه کوم کراشه زما منبر ته زبستانم په سپیکر کې واخلم چې زما یو مرګره حنفي راغی او به د حنفیت خبره وکالته او یا ما وغواړه خپل محراب ته په دې ښکارېږي تا دعوه جنډه د حنفیت چې ته کړې ده یې کنه خو چې د حنفیت وهي نبی انت ته نوم واخله ته په دې ښکارېږي رستا چمګاون کې د پیښور ناراضم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کوما او دا مبارک چې د معجزې بیانوما یا شفاعت بیانوما یا حال بیانوما او تغیر موجود دا مزه نه کوي مونږ سره دې جلسه کې تخخکارې په مخالفت خلق کاریږي خیر دا فیصله ستا په ګریوان او دا انصاف هم ستا په ګریوان چې دا تا د خپل حنفي او د خپل د اهل سنت ورونو سره ښه وکړل که دې بد وکړل غسل نشتا خود اترو شاندار شتا د جمعې دا ورځ په مسلمانانو کې د عظمت ورځ ده که نه د جواب راکړئ راته هغه ملا صاحب هغه شیخ القرآن شیخ الحدیث لقب چې ځان ته ورکوي ولو که شکل دی او زمیدار دی خو ځان ته به شیخ القرآن وایي دغه شي باندې شیخ القرآني مه شرموئ دغه نه شیخ القرآن دی نه شیخ الحدیث دی الله شیخوخت هغه چا ته ورکوي چې هغه ته بسطت د علم او د جسم وي الله تعالی هغه کې نورانیت اچوي دا حدیث خپل یو نور دی یو ښایست دی یو زینت دی